رحیم نن زمونږ دریم سبق دی د موس ترجمه. زمونږ به په موس کې خشوع خضوع هغې پیدا کیږي چې کله مونږ او تاسو د مونځ کې سبق وایو او زمونږ د دې معنا او مفهوم ته سوچي نو هغه مونځ به ډېر زیات شانداري. زمونږ د نننې سبق دی اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اهدنا الصراط المستقیم په دې جمله کې د الله رب العزت د طرف نه مونږ ته د دعا طریقه راښودلې شوې چې د الله نه غواړئ نو څه به غواړئ. اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کې مونږ په نیغه لار. هغه لار د وضاحت قرآن کریم کې شوې. الله فرمایي وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه، چې دا قرآن کریم نیغه لاره ده، دې پسې روان شي. دارنګې یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، د انبیاء کرام علیهم السلام تابعداري او دا صراط مستقیم دی. او ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، دا الله عبادت دا صراط مستقیم دی. نو اهدنا الصراط المستقیم ربا مضبوط کی مونږ په نیغه لار، مضبوط کی مونږ په قرآن، مضبوط کی مونږ په تابعداري د نبی علیہ السلام، مضبوط کی مونږ په عبادت خپل. صراط الذین انعمت علیهم دا غلارې وضاحت کوي، په هغې د تلونکو بیان دی چې په دې کم خلک تلي دي. لار د هغه کسانو چې تا ور باندې نعمت کړی، لار د هغه کسانو چې تا ور باندې احسان کړی دی. دا کم خلک دي؟ دا من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دا انبیاء کرامو لار ده، د صحابه کرامو لار ده، د شهداو لار ده، د صدیقینو لار ده. لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا په ای باندې احسان کړی. غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی په هغې باندې، ولا الضالین او نه بېلارې دي. غضب په کومو خلکو باندې شوی؟ د دې لومبنې مصداق یهودو. دا ښه عالمانو، ښه پوه خلکو، خو بیا هم دي نبي علیہ السلام خبره یې نه منله، د نبي علیہ السلام رسالت یې نه منه. دا ډېر ضدیان او عنادیان خلکو، دا یهودو مولیان. او ضالین دا نصاره چې کله مونږ او تاسو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مونږ په موږ کې د الله نه سوال کوو چې ربه د یهودو نصاراو په لار مو روان نه کړي، نو هسې نه مونږ بهر بیا خپل طریقې د لباس او د نور د غم خادو د هغه یهودو نصاراو تابعداري پکې کوو. دا ډېر غټ ظلم او زیاتې دی. آمین. یا الله زمونږ دا دعا قبوله کړي. چې کله فاتحه وویلی شي، د فاتحې نه وروستو بیا د صورت سیسا یا وړوکې صورت هغه لوستل پکاري. عام طور باندې زمونږ عوام الناس سورة الاخلاص لولي، نو سورة الاخلاص په هر رکعت کې لوستل مناسب نه دي، بلکې نور صورتونه پکې هم ویل پکاري. البته که چا نیت کړي نور صورتونه نو سورة الاخلاص دې پکې بیا لولي، خو د نورو زوتولو کوشش دې کوي. قل هو الله احد، قل اوایه اے نبی علیہ السلام هو الله احد، آغا اللہ یکی یو دی، یا شان دا دی اللہ یکی یو دی. اللہ صمد اللہ بی حاجت دی، لم یلد ندی دا چانا پیدا دی، ولم یولد او ند دن سوک پیدا دی، ولم یکن له او نشتری دا پارا کفون احد برابر حسوک. چکلا دا صورت فاتحین رستو مونگا د قرآن کریم سه نوره حصه ولسته یا مو یو صورت ولسته، نو بیا به مونږ وایو الله اکبر. الله د ټولو نه لوی دی. دا الله اکبر نه رستو بیا رکوع ده، نو رکوع کې سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، دا طاق عدد ویل پکار دی چې ډېر زیات ضروري کارونه دي او ډېر په منډه نو کم از کم 3 کرته لوستل. خو غوره خبره دا ده چې سړی ډېر پیرې ولولي. سبحان ربی العظیم پاکی دا، پاکوالی دی رب زما لره، العظیم چې لوی مرتبه والا دی. د دین وروسته بیا سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده.
سمع الله وورید الله لمن د هغه چا حمیدا چې د الله ستاینه وکړه. دا چې دی نو دا به په قومه کې لوستی شي. او ربنا لك الحمد یا اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ای زمونږ ربا، ولك الحمد صفتونه د کمال تعالی ردی. دا په قومه کې لوستی شي. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد. نو بیا به الله اکبر سجدې ته راتګ وي. انشاءالله بل درس کې